ستا کلمې کې هم د لا اله الا الله پسې فورا محمد رسول الله قرآن کې نه دی راغلی. دا خو تام ځان نه تړلی چې کله د لا اله الا الله ووایي بیا به په همدقه ځای ودرېږي. جوز مو څه شی و؟ لا اله الا الله سره تړلې نه ده، ولې که لا اله الا الله پسې فورا محمد رسول الله ووایي نو ترکیب غلطیږي د دې کلمې. بیا به دا معنی شي چې لا اله نشتا لایق د عبادت الا حرف استثناء لفظ الله با مبدل منه جوړوي، محمد رسول الله با ټوله جمله جوړه کی او دا به بیا چې کله په یو ځای کې دا به بیا بدل کې نو دې نه ډېره غلطه معنا راوځي. بیا به معنا دا شي چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی او هغه الله څوک دی؟ محمد دی. په دغه جاهل علماو باندې پښتنو کې متل مشهور دی وی پرون جولاوي او نن نچې پټه. تر اوسه یو مولا د قرآن اعرابم غلط وی، د عربیت یې دا حال دی او نن وی چې ترکیب داسې او ترکیب داسې. د لا اله الا الله محمد رسول الله ترکیب داسې چرته اهل سنت کې نشه خولې چې محمد رسول الله دای بدل جوړ کړی د لفظ الله نه. دا ترکیب کړي چاره په تمام اهل سنت کې دومره پرانا رز باندې په تمام امت مسلمه دروغ ویل او هغه خبره کول کبه چې پرویز په لغات القرآن کې کی او سر سید احمد خان خپل منګړت تفسیر سره پیش کی. لا اله الا الله دا ځان لا ترکیب دی، محمد رسول الله ترکیب ځان لده. لا اله کې لا نفی جنس دا اسم او خبر غواړي. لا اله دا اله مبدل من خوې خدا الا الله لفظ الله د دینه بدلی او دا لا نفی جنس د لپاره اسم شي موجودن وغیره دی لپاره خبر شي دا ځان له جمله شي. محمد رسول الله محمد مبتدای د مرفوع بالابتداء او رسول الله د محمد مبتدا لپاره خبري. افسوس دا د په تمام امت کې دا ترکیب او دا ترجمه اوخیا چې ویلي چې نشته د لایق د عبادت مگر یو الله دی او دغه الله رسول الله دی. دا ترکیب په تمام دنیا کې کڅوک د وحدت الوجود قائل دي، د وحدت الوجود والو ترکیب کې هم نشه خوله. دا رڼا او رز دا بس د امت اجماع سره احادیث سره لوبه کول، مسلمانان عوام دوکه کول، دا یو مستقل سازش ته د قرآن او د حدیث خلاف. خو اهل حق چې موجود وي دینه به هغه عوام دوکه کیږي د چا خېټو کې چې حرام پراتی وي او د الله یره ورکنی وي. کله کوم عوام چې قرآن او حدیث او دین طرف ته توجه کوي عادت داسې فتنون نه متاثر کیږي او هغه د قرآن او د حدیث صحیح تابع داروي. یو علمی رد دے سڑے ہوئی چی الکا ماتا دا تشہد الفاظ دا شہادت الفاظ غرخ کاری او دا کلمہ طیبہ الفاظ پر روایت دا امام بیہقی کی ضمن ادراج زہری گڑم وغیرہ وغیرہ. نو یو علمی رد بھی اگا سڑے ہو کی دا آگئی شبہ بتا دا جواب ملوشی، لیکن یو ہی د امت مسلمه اجماع او هغه رد کول او هغه چیلنج کول او بیا په داسې انداز چې د جهل د پاسه سړی جهل کوي دا ظلم دی او دا ناروا دی. او دې غټه وجه صدا منکرین حدیث توحید دی ته وی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم د منځه ختم کی. دا د منکرین حدیث او عظیم الشان لو یا غلط فهمی ده. پدید انکاری حدیث طول بنیاد ولار دے کہ بس اللہ اللہ کوا او دا اللہ توحید کوا خود محمد نوم دین برداشت کی. اللہ سبحانہ وتعالی مستقل ذکر کی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ چاہت کی دا محمد رسول اللہ ومنل لکا چی دا اللہ سبحانہ وتعالی ومنل. نو د دې خلکو جرړ قرآن استی دی کدی هر څومره د قرآن دعوه وکي کم اصول چې دی د حدیث د رد لپاره استعمالي په دک اصول بد الله د کتاب نه دا منکر کیږي او کافر کیږي بل لار منکر حدیث سره پاتې نه ده.